مولاي وعبدني ولا تفسد عبادتي بالعجب وأعزني ولا تبتليني بالكبر. مولاي خدایا عبادت توفیق راکی خو ایما عبادت باطل نکی عجب ذریعه سرا. خدای عبادت ما باطل نشی عجب ذریعه سرا. خدای عزت غوړم، عظمت غوړم، شهرت غوړم، خو خدای شهرت ما مخلوط نکی، مبتلا ما نکی تکبر سا. خو دا ډېرې جوړې جملې دي یار. یې شي خپلې بیمارۍ وي که نه، ته داسې ما یې ته زه د خدای بنده یم، عبادت کوم و شما ته څه بیماری نه لگی. یا خدای سجدو کیا بیماری شتا، عبادت کیا بیماری شتا، بندگی کیا بیماری شتا، حج کیا بیماری شتا، رجوع ستلو کیا بیماری شتا. هغه بیماری څه عبادت والا بیماری ده که هغه د وپېژندله هنر و کمال اندا ده. اصل خبره دا ده. کسا عبادت کې که انسان یاد وساته عجب طرف ته ووتو که نه، عجب یعنی خودپسندۍ طرف ته، انده ته بیع ده، انده د زوال نښه ده. زه دې چې لږ وضاحت ته کوم کسا نشاط عبادت کې او عبادت کې دوه شیونه دي. یو ور عبادت ته کوي که نشاط ته میلویږي. کسا عبادت وکړه، لمونځ وکړه، سجده وکړه که نه، طولني سجده وکړه، پاڅېږي، خوشحال شي، نشاط شي، پر نشاط شي، چهره د وغوړېږي، زړه د تسلي میلو شي، تسکین درته میلو شي، سکون درته میلو شی. دا نشاط بیل څه شی دی؟ خوشحال شي. دا بیل څه شی دی؟ یو وری غرور کې پریوزي، یو وری عجب کې پریوزي، یو وری خودپسندۍ شکار شي. څه وایي؟ که یم ښه زه یم. سوچ ده دی؟ ځان ته ښه نظیر کوي چې یاره زه خو ډېر مشالې رسېدلی کس یم. امام بشري کې شته دي، ځنې تسبو والا شته دي، ځنه تسبو والا شته دي، غوټو سجدګاه والا شته دي، په کاف و کاف والمنځو والا شته دي چې هغه ځان د خدای صحیح بنده بولي، نورو ته ډېر سپک نظیر کوي. دا غوټه بیماري ده. دا بیماری که کله درته ولګېده که نه، بې تا اوږدې اوږدې سجدې، المنځونه، روژې، بدعتونه هغه هېڅ نه دي. بیا دې مثال مغه د شپږ زره کاله د شیطان عبادت، تا عبادت بیا چی ده څه هغه خدای په دیواله وشتی شي، تا عبادت چی دی ورته بیا؟ مولا دی څه د بندګۍ، د عبادت، د المنځو، د مسلمانۍ، د ایمان، د مؤمنۍ بیماری وپېژندوئ. انسان څه کله ایمان کې نه دی، خو بیماری معلومه ده چې بې ایمانه دی. او د ایمان والا څه بیماری دی، د مؤمن څه بیماری دی، د عبادت والا کس څه بیماری دی. دا بیماری وپېژنده. داسې خو نه وي چې عبادت کې یې بنده یې، المنځونه ورته کوي، روژې ورته ساتي، خمسونه ورکوي، زکتونه ورکوي، ځانه د مؤمن جوړ کړی دی، حج ورته کوي، هر یو شی د کړی دی، خو غوټه بیماری درکې دی، خودپسندۍ والا. ټولو نه ښه درته ځان بریښي، معاشره ټوله درته بده بریښي. هر چا سې ته بد رټ، هر چا نه یې تا نفرت، هر چا نه ته لمن یې راټولوي. دا ډېره غوټه بیماري ده. که دا درته ولګېده که نه پوه شه څه ته به یې شکار یې.